یو سړی او ښځې به ورسره هر وخت جګړې کولې دا سړی دیاړیمار مزدورکار او مزدوري نه لګېده نو ښځه پې بدګمانه وه او ښځې به ورته وې ته مزدوري نه کې ده وې زه خو سار مارکیټ ته وځم نور مزدوران خلک بوځي ما نه بوځي په ما څوک کار نه کوي زه به خلکو ته وایم چې وروره ما بوځی د دیاړیمار یم ما څوک نه بوځي او خلک نور لاړ شي ښځې به ورته وي دا ته دروغ وایي ته کار نه کې هسې پټ شي او راشې زه پردي خدمتونه کوم او ډوډۍ پې ستا بچو له راوړم قسم دی ښځې چې زه لټ نه یم زه ناراسته نه یم خو ما څوک بوځي نه روزانه به دا جګړې یو ځل وده شو نو په خوب کې یو سړی ولید سړی ورته وایي هلکه ولې پریشان یې یاره صاحب وایي ښځه را سره هر وخت په جګړې ما ته وایي ته مزدوري نه کوې او زه پردي لوښي وینځم پردي خدمتونه کوم بچو له راوړم او د کار سړی وي ښځه نی او ته باروز او بیا راشې لټه او یو روپۍ نه راوړې او نه کار کوې حالانکې زه وځم زما دیاړي نه لګي وی سړی راته وی چې اسانه ده لاړ شه ستا د کور نه پلانکي طرف ته یو تیږه ده هغه اوچته که د هغې لاندې به 300 درهمه پراته قاري صاحب سل لیکلی دی امام غزالي صاحب 300 لیکلی زه دا ستا شو ما درته یې ښودې خوب کې دا سړی تپوس کوي چې دا 300 درهم ډېر شی دی برکت پکې شته او کې نشته هغه سړی ورته وایي نه برکت خو پکې نشته وایي چې برکت پکې نشته قسم دی کې راواله زه بې برکته پیسې نه راله چې د خوبه راپاڅېد ښځې ته یې لوی ښځې ورته وایي شابه خوارشي ورشه 300 درهم خو ډېر شی دی زمونږ پې هر څه سمیږي شابه راواله وایي ښځې برکت پکې نشته او چې په کم مال کې برکت نه نو زما نه دي پکار ښځه په جګړه شوه ستا خدای بیخ د برکت وباس دا برکت ته پلار دی او که دا دی نیکه دی که داسې دوکان دی او که دا تجارت دی ظالمه ما چیرې د لوږې مرې او ته په برکتونو پسې ګرځې نه ته نه پوهېږې سبا شپه بیا وده شو همغه سړی یې په خوب کې ولید او ورته وایي هغه درهم دې راواخېستل که نه وی نه وی ولې ته خو محتاجه وې او ښځه دې محتاجه وه وی تا وی برکت پکې نشته مې چې برکت نشته نه رالم وی ښځه داسې وکړه چې خو دې ضایع کړل ناوا دې نه غېشتل خو لاړ شه پلانکي دی کې یو بله تیږه ده د هغې لاندې به 100 درهمه وی برکت پکې شته او که نه وی نه وی چې کم رزق کې او پیسو کې برکت نه قسم دې کې روان چې راپاڅېد ښځې ته یې الوی وی ښځې د پلانکۍ تیږې لاندې 100 درهمه دی خو برکت پکې نشته نه رالم ښځې ورته هغه څه وایي تا خدای غرق کا سوټه څنډه مونږ د لوږې مړه شو بچي دې د لوږې مړه شو او زه په پردو کورونو کې خدمت کوم او ظالمه ته په برکتونو پسې ګرځې د 300 نه 100 شوې او اوس به د 100 نه 50 شي او بېګاله به بیا د 50 نه 10 شي او بیا به د 10 نه روپۍ شي او بیا به روپۍ هم ختمه شي ګرځه په برکتونو پسې په 3 شپې بیا خوب ولید سړی ورته وایي هغه درهم دې راواخېستل که نه وی نه وی ولې وی تا وی برکت پکې نشته وی وی ښځه لاړ شه او بل دی یو تیږې ورته وښوله وی هلته 10 درهمه پراته دي هر اوچت کا دی ورته بیا وی برکت پکې شته که نه وی نه نشته پکې وی سړي اړ سر مخ وګونی راله ښځې ته بیا سار الوی وی چې ما خو بیا خوب ولید 10 درهمه پراته دي خو برکت پکې نشته نه رالم ښځې وی زه ستا خدای بیخ وباس ګرځه په برکتونو پسې خوار شي د 300 نه 100 شوې د 100 نه 10 شوې او ته په برکت پسې ګرځې په بله شپې بیا خوب ولید سړی ورته وی پیسې دې راواخېستې که نه وی نه وی ښه داسې وکړه ته خو تاله زه در کوم او ته نه رالې
وی برکت نشته. وی پلان کې ځای کې یو تیږه ده، د هغې لاندې 1 درهم پروت. وی برکت پکې شته که نه؟ وی یو شته پکې. وی ورلم پې چې راپاڅېد ښځې ته یې وی سړي خو راته 1 درهم خو او دې کې برکت دی. ښځې ځم زه وی ستا خدای بې خو باسه 300 د هوښیار ځان ته وی قمقله 300 نه راغلې، 100 نه راغلې، 10 نه راغلې، روپۍ پسې منډې وې. وی ښځې ته نه پوهېږي. الله په قرآن شریف کې د هغه پیسو صفت کړی دی چې کم برکت والی. نو سړی لاړ هغه روپۍ راواغېسته، وی برکت پکې شته ویم چې راواغېسته. نو نیغ لاړ د مایانو مارکیټ ته، د سمندر غاړې ته. وی نن بچوله صرف یو کب وړم، ډوډۍ وله نه وړم، بس کب وله رویتوم او کب پې خورم. ځکه ډېر عمر پې نارې په غریبانانو تېرې شوي، یو شی پې خورم، په یو ځل یې پې خورم. نو لاړ نو کب یې را په اوږه کړ، کور ته یې راوړه. ښځې ته وی اور بلوه او زه لګیم دا کب درته سپینوم او ریتوم. نو ښځه بیا غوسه شوه، ای تا خدای بې خو باسه، په دې به دې اوړه راوړي زمونږ 1 هفته به شوي، غوښه به دې راوړې وه 1 هفته به شوي. نو ظالمه یو کب دې راوړه، نو اوس به یې ټول خلاص کړو بیا یې خورو. نو بېګاله به څه خورو؟ وی ښځې کم خدای چې اوس دا کب راکړه بېګاله م راکولی شي. دا ښکلې عقیده ده په الله. نو چې کب یې په دې منځ وسیره نو یو ملغلره یا لال یا هیره پکې راووته. زر لاړ د صراف دوکان ته، د خو وی ته 2-3 پیسو شی وی، نو هغه ته یې داسې ورغورځوله. وی دا په څو ده؟ دته خو معمولي شی ښکارېده. او صراف چې وکته زر یې راوچته کړه او مالوچو کې اوهو دا دې څو کړل؟ اصله ماته شوي نه، کرک شوي نه. خو هغه پې ګمان وکړه چې سړی جوړ ډېر مالدار دی، ځکه دا دومره د لکونو شی په ځمکه راوویسته. وی د دې قیمت ما سره نشته، دا زمونږ د بازار په سر کې یو صراف دی، هغه له لاړ شه. چې هغه له لاړ سړی پېژو چې شی خو د ډېرو دی، نو په عزت یې ورکوي دا د څو دی. چې هغه راواغېسته شیشه میشه یې ورته ونیوه، وی د دې قیمت ما سره نشته، پلانکي بازار کې زمونږ مشر صراف دی، ټیکهدار غلی اوسه. هلته یې یوړه، وی دا د څو دی؟ په لکونو درهمو هغه یوه هیره خرڅه شوه. دې ته برکت وایي. د سړي کورونه م واغېستل، ځمکې م واغېستې، اوښان م شو، ګډه چیلی م شو، غلامان نوکران وینځې م شو او بنګلې م شوې. برکت ترونو دې